بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا ټیم کې موجود یو فردوس کې موجود یو کم چې پیښور کې دی، فردوس علاقه کې موجود یو پېښور کې، او تاسو به په دې کیمرې شیشه باندې ګورئ. زمونږ دا کیمرامین به درته وښایي. تاسو ګورئ کم چې معززه طبقه ده، کم چې د سکول اونر دي، کم چې د سکول پرنسپلز دي، کم چې ټیچران دي، کم چې استادان محترم دي، نو هغې یو احتجاج روان کړی دی چې زمونږ چې کم سکولونه دي هغه دې کولو کړی شي، تعلیم لري عزت ورکړی شي، او چې کم زمونږ هغه روزمره هغه اکټیویټیز دي هغه دې بحال کړی شي. پوښتنه کوي د حکومت نه په دې نیت راجمع شوي دي چې 15 سپتمبر باندې دا کم سکولونه وي دا کولو کړی شي. هم په ملګرو سره خبرې کوو، نو راځئ مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف را سره وکړئ. زما نوم سید فرحان شاه دی، د پېښور تعلیمي تنظیم هوپ سره تعلق ساتم، د ټاون 3 وایس پریزیډنټ یم. حاجی تاسو دا احتجاج جوړ شوی دا دومره خلک راټول شوي، معزز خلک راټول شوي، سکول اونر دي، پرنسپل دي، څه غوښتنه لرئ د حکومت؟ زمونږ سمپل ساده غونته ډیمانډ دی چې تقریبا 6 میاشتې شوې زمونږ ایجوکیشنل انسټیټیوټ بند دی. د ایجوکیشنل انسټیټیوټ سره تقریبا 10 میلیون آل پاکستان کې د خلکو روزګار روان دی، ټیچرز دي، داسې نور سټاف دی، گاډو والا دي، ډرایورز دي. د هغوی 6 میاشتې شو د هغوی کور کې چې کوم دی چولې ټنډه دي. ټیک شو، داسې زمونږ اوس ګورنمنټ اعلان وکړي اول 15 جون یاد کو، مونږ ورسره دغه شو چې ټیک دی 15 جون، 15 جولای شو، 15 اگست شو، اوس چې کوم دی 15 سپتمبر یې مونږ له ډیټ راکړی دی. زمونږ دا احتجاج صرف اور صرف دې باره کې دی، مونږ وایو چې اوس دی یو ټرن وانخلي، لکه ګورنمنټ ته چې پی ټی آی ګورنمنټ راغلی دی په یو ټرن باندې مخته دی. زمونږ دا دې ځل دا سټرایک دا دغه د دې صرف همدا مقصد دی چې کوم دا 15 ډیټ دی مونږ راکړی دی چې په دې خبره باندې دی قایمه اوسي، او نه صرف پرایویټ انسټیټیوټ بلکې پرایویټ سره سره ګورنمنټ انسټیټیوټ هم کولو کې، ځکه چې ګورنمنټ انسټیټیوټ والا ماشومان هغه هم زمونږ بچي دي. 6 میاشتې وشوې چې ماشومان تعلیمي سرګرمیانو نه چې کوم دی لري دي، د هر یو سړی هر یو پیرنټ چې کوم دی هغه هم تنګ شو چې کوم سبق ماشومانو زده کړی و هغه په دې 6 میاشتو کې لاړ تباہ او برباد شو. ماشومانو چې کوم بلډینګ کېدو هغه چې کوم دی خراب شو. دغسې پرایویټ دغه ته تاسو راشي فاینانشلی تقریبا هغوی تباہ او برباد دي، رینټس پې جمع دي، د استادانو تنخواګانې، د سټاف سیلریز، تقریبا 635 سکولونه صرف په کې پی کې کې چې کوم دي هغه بند شو. ټیک شو، نو زمونږ حکومت وخت نه دا خواست دی چې مونږ دې نه مجبورئ چې مونږ دې پرامن احتجاج نه وړو او لکه دا نورو دغه غونته مونږ په سړکونو یا په دغه باندې توړ پوړ وکړو. تاسو دا کومه خبره وکړه چې مونږ احتجاج وکړو وغیره، نو حکومت په دې 6 میاشتو کې څه ریلیف نه دی ورکړی؟ تاسو وګورئ جی حکومت هر یو ځای ته هر یو کنسټرکشن والا ته نور دغه ته ریلیف سی ورکو. واحد زمونږ ایجوکیشن دی پرایویټ سیکټر دی چې هغې ته هیڅ قسمه ریلیف نشته دی، هیڅ قسمه. څه مطالبه لرئ د حکومت وخت؟ زمونږ حکومت وخت نه دا مطالبه ده اولنی چې کوم 15 سپتمبر دی چې دوی په دې فیصلې باندې قایم اوسي او په دې باندې آل ایجوکیشنل انسټیټیوټ کولو کې نرسري ټو یونیورسټي لیولز، نه صرف دا یو دغه دا مو چې یاره صرف های لیولز به کولاوه او نرسري او پریپ او پرایمري لیول میډل لیول دا به بند نه جي، نرسري ټو یونیورسټي لیول ټول انسټیټیوټ به کولاوي. اولنی مطالبه دا ده. دویمه مطالبه دا ده زمونږ چې کوم دا 13 ورځو کې سکولونه کولاو شوي وو هغه یې فاین کړي دي یا جرمانه کړي دي یا سیل کړي دي. زمونږ دویمه مطالبه دا ده چې هغه کولاو کړی شي، او دریمه مطالبه زمونږ دا ده چې کوم لوور پرایویټ انسټیټیوټس دي هغه دې وخت کې ډېر فاینانشل کرایسس کې روان دي. زمونږ دریمه مطالبه دا ده چې د هغوی ته څه ناڅه مالي ریلیف ورکړي. تاسو دا خبرو که کم سکولونه چې بند شوي دي او کم جرمانه شوي دي، آیا کم سکول چې جرمانه شو د دې متعلق تاسو وایي دا پیسې به څوک جمع کوي؟ فل وخت خو دا پیسې هماغه سکول باندې دغه دي، دا احتجاج او دا همدې دپاره دی زمونږ چې هغوی دا باندې را کوم فاین لګېدلي دي، دا کومې جرمانې لګېدلي دي چې دا ګورنمنټ معاف کړي ورته. که دې باندې عمل ونه شو آینده دپاره ستاسو څه لایق عمل دی؟ آینده زمونږ مشران دي، د هوپ مشر دی، د پیک عقیل رزاق صاحب، ګلنبي صاحب، د اقرا، زمونږ مشران چې څه وایي د هغوی د وینا مطابق چې څنګه نن مونږ را جمع شوي یو داسې به بیا هم را جمع کېږو، بیا به هم را جمع کېږو، بیا به هم را جمع کېږو. او ستاسو پهله د خیبر پښتونخوا چینل ډېره شکریا ده کوم چې مونږ ته مقرره کړه او مونږ ته زمونږ اواز مخکې بوځي او زمونږ د اواز مخکې بوځي، نو مونږ ستاسو ډېره شکریا ده کوم. پهله ډېره مهرباني. خپل تعارف را سره وکړئ، بیا راته احتجاج باره کې ووایي چې دا احتجاج څه باره کې را جوړ شوی دی. زه خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی نه ممبر یم، یوت ایم پی یم، زما نوم محمد عارف دی. نن چې کوم احتجاج او دا کوم عمله چې راغلی ده
د دې دا چې کوم دی دا صرف د پرایویټ ایجوکیشن مسله نه ده یا د پرایویټ سکول استادانو مسله نه ده بلکې زمونږ تعلیمي ادارو مسله ده زمونږ د تعلیمي ماشومانو مسله ده چې زمونږ ماشومان د تعلیم نه ورکړی کېږي یوازې پرایویټ انسټیټیوشن نه دي بند سرکاري انسټیټیوشن ګورنمنټ انسټیټیوشن هم بند دي خو مسله دا ده چې د استادانو معاشي قتل روان دی پرایویټ انسټیټیوشن کې نو زه حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې زمونږ چې کوم پرایویټ انسټیټیوشن دي کوم پرایویټ استادان دي هغې قتل نه کېږي او هغوی ته خپل حقوق ادا کړي یا د هغې ته معاوضې ورکړي او که داسې نه شي ورکولی نو حکومت زمونږ پرایویټ انسټیټیوشن چې کوم استادان دي هغه دې داسې نه مجبوره کوي چې هغه روډ ته روځي خپل قتلیام شروع کړي مندو ګورو دوی نه بله پوښتنه کوو کم خلکو چې سکولونه کولاو کړي دي او هغې باندې جرمانه لګېدلې ده نو دې باره کې تاسو څه وایي آیا دوی به دا جرمانه پې کوي یا دې لپاره بل څه عمل شته زموږ چې کوم ملګري ګیر شوي د پرایویټ انسټیټیوشن کې کوم سکولونه کولاو شوي او حکومت وخت هغه ګرفتار کړي دي نو انشاءالله موږ به د هغې ښه بھرپور دغه چلو د احتجاج چلو هغې به بغیر جرمانو انشاءالله موږ رها کوو او د هغې دپاره موږ یو غټ پلیټفارم جوړوو انشاءالله چې هغې نه به هېڅ قسمه جرمانې نه وصول کېږي دې باره کې تاسو څه وایي که چېرته 15 ستمبر نه هم دا ډیټ وروسته شو نو تاسو بیا آینده لا عمل به څه وي کو د 15 تاریخ نه زموږ د پرایویټ انسټیټیوشن بیا هم حکومت دا فیصله ونه کړه چې دا کولاوي نه شو نو انشاءالله موږ بیا چې کوم دی روډونو باندې به انشاءالله پوره روډونه باندې بلکې پوره پاکستان به موږ بندول غواړو تاسو خبرې واورېدې کوم چې معززه طبقه ده سکول اونرز دي سکول پرنسپل دي کوم چې زموږ ماشومانو ته تعلیم ورکوي زموږ ماشومان په ښه لاره باندې روانوي هغې د دوی نه زده کړه کوي هم د هغه خلکو نن مطالبه ده او روډونو ته راوتې دي حکومت نه دا مطالبه کوي چې مهرباني وکړي دا کم سکولونه وغیره دي ایس او پی سره دا کولاو کړی شي او دې ته د خپل حق ورکړی شي ورنه آینده دپاره که دا حکومت بیا خپله فیصله ډیلی کا او هغې کې تاخیر وکړو نو دا معزز دا قدرمند دا عزتناک خلک به مجبوره شي چې دوی په روډونو باندې روز یو احتجاجونه شروع کړي همدې سره اجازت غواړو د خپل کیمرامین فیضان خلیل سره د لوی الله پامان